حضرت مالک بن دینار کړی دي سلویخ حجونه. ده فرمایي وای په دې کې یو ځل په سفر کې ما یو داسې سړی وکتلو چې د ځان سره هیڅ نه واخیست. نو ما ورته وی چې صاحب ته روان حج ته او زاد رای د ځان سره نه د اخیستې. ولې؟ وای د ماته وی چې مال کور نه راوتلو په وخت باندې 5 حروف ځان سره زاد رای اخیستې دي. 5 حروف مقطعات دي. کم حروف دي؟ کاف ها یا عین صاد. ما ورته وی چې دې څه مطلب؟ ما ته وی چې اے مالک بن دینار ما ځان سره لکور نه چراوتم کاف مې رواخستلو د قرآن. کاف نه مراد کافی، ما د پارا زما رب کافی دے. یو میں ہارا واخستلا. ہاں مطلب ہدایت ورکون کا. یو میں یارا واخستلا. یا نہ مراد پناگاہ پناہ ورکون کے. یوم عین رواخستلو. عین نہ مراد علم والذات او یوم سواد رواخستلو. سواد نہ مراد ریختون ذات. بس دا 5 حروف پہ کور نہ چراواتم رواخستل. اس مات دین بعد دبل سشیز ہم حاجت نشتل. فرمائی دی اللہ دا بہترین دوست چما پا جند کے پہلا زلدہ سی اور نیک سنائے وقتل. اللہ اکبر. چه مونږ سره ورسېدو حرمین طیبین ته مکې مکرمې ته ورسېدو. حج وشو، قربانی ورځ وه، خلکو قربانیانې وکړې. وایي زه ده پسې ومه، ما وکتل د لاس پورته کړي دي. وایي یا ربه خلکو حج وکړو حلال شول. یا رب خلق ساروی راوستی دی او اے زما رب ما خپل ځان حاضر کړی دی. کته ما ته ووایې چې په خپو مه ګرځه په سر وګرځه، نو یا رب زه به تا ته ستا دپاره په خپو نه بلکې په سر به ګرځم. یا رب خلق د خپلو څاروو په مریو باندې په نن چڑے راکاگی. اے کریمہ کتما تو وای چې ته په خپل مړی باندې چاړه راکاګا، نو ما د خپل مړی ستا ذات ته پاره پیش کړی ده. ما د خپل وینه ستا د پاره پیش کړی ده. یا رب زه به هیڅ کله دریغ ونه کړم. ما عزتمندو قدرمندو دا داسې خلق حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي داسې چېرته ما د الله دوست نه وکړ او د سره هم دومره جذبه پیدا شو چې ده هم بیا حج کولو. نو له بغداد معلا نه روان شولو او په هر یو قدم باندې به د 2 رکعاته نفل کول. الله نه جهاز شته نه د اوبو جهاز شته، پیدل حجونه دي، تندې هم دي پکې، لوږې هم دي پکې. خدای باوجود دا خلق څنګه ځان زاریږي، ځان ته زاروي، څنګه ځان ته قربانوي چې له بغداد معلا نه مکې معظمې ته 100 کیلومتر لار ده او په یو قدم باندې 2 رکعاته نفل. الله په څنګه یو حج. ما عزت مند الله دې داسې نیکانو پاکانو په صدقې باندې مونږ قربانیان قبول کړي او داسې پاکانو او نیکانو په صدقې دې الله مونږ ته بار بار خپل مکه مکرمه او خیسته مدینه منوره زیارت با سعادت کولو توفیق نصیب کی.